تقریبا د اکثر خلکو په دې باندې اتفاق دی چې د دنیا اصلاح او د دنیا آبادی هغه په علم باندې ده او د دنیا بربادی او د دنیا روانواله هغه په جهالت او ناپوهی باندې ده. رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د بعثت نمخ کی دور د جاہلیتو پاغی کی شرک و ظلم و رسمون و نور ډیر زیات غلط اعمال او غلط عقائد هغه وو خو هغه دور لای نوم اخره د جهالت د ناپوهی د جاهلیت دور هغه ورته ویل کیږي. سلام څنګه جی 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 دا تسوى أخراج الأمبولانس جي ما خیر چتیر کی یاد مصر بادشاہ لگا زما خدا عادت نه او خطیب سے حکم نه زه د مشرانو په مخ کې خبرې نشم کولای ستګه پکې حکم جنو نهینا عن التکلم عند المشایخ تقریبا د دنیادارو او د دیندارو د مسلمانانو او د کافرانو
په دې یو خبره باندې اتفاق دی چې د دنیا آبادی هغه په علم باندې ده او د دنیا بربادی هغه په جهل باندې ده خو فرق د دې دی چې علم چاونه پیژندو چې هغه کوم علم دی چې په هغې باندې د دنیا آبادی ده او کوم علم دی چې کاغه ترقی وکي د هغې د وجې نه د انسان او د انسانیت ترقی ده او دا دنیا چې ده شاید چې دا جنت نظیر شي په هغه علم باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکینه دور د دنیاوی علوم په اعتبار باندې او د دنیاوی پوهې په لحاظ باندې یو عروج او ترقی ته رسیدلی و د تاریخ علماء کرام او مورخین هغه ذکر کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور د عقل انسانی د بلوغ دور دی او د دین رستو د عقل په اعتبار باندې انسان نور ترقی نشي کولای نن که ساينسدان یا څه خلق دنیادار هغه څه ایجادات کوي یا هغه څه کارونه کوي دا د هغه علم نتایج دي چې کوم نظریات د هغه وخت ساينسدانانو او دنیاوی پوهه خلکو پیش کړي دي نو نننی ساينسدانان په هغه فلسفو باندې شخوند وي او په هغه نظریو باندې لګیا دي او د هغې تحقیقات کوي په اوسني دور کې د مال په لحاظ باندې په غیر مسلم خلکو کې د کارل مارکس نظریه دا یو ترقی یافته او انسان دوست نظریه ګڼل کیږي چې دا سړی په انسانانو خوږېده او د انسانانو درد وسره او احساس وسره دا نظریه کارل مارکس نه ده جوړه کړې نظریه غلطه ده خو کافر ملحدین هغه دې نظریه لډیره هوا ورکي دا هغه په نسبانه ډیره ترقی یافته نظریه ده خدا هغه نه جوړه کړې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت نه لږ مخکې یو فلسفي او مصدق دا فلسفه پیش کړې و او نن د تروس ترقی یافته قوم پاغي باندې شخوند وي او لګیا دي د دنیاوی علوم په اعتبار باندې الله تعالی دا فرمایلی دي چې یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا د دنیا ظاهر او دا غي په کمال باندې هغه یو عروج ته رسیدلیو الله وی چې د دنیا په ظاهر پویدل په حقیقت نه پویدل خو په ظاهر د دنیا پویدل او الله تعالی فرمایلی دی وکانو مستبصرین د دنیاوی خبرو په باره کې
او د دنیوي علومو په باره کې هغه ډیر اوخیارانو مستبصرین ورته قرآن وی چې د هغې د دنیا باره کې نظر تیزو خو سره د هغې نه یو عقلمند انسان چې هغه به د دنیا کې ګرځېده نو د هغه ته په دنیا کې چین نو آرام نو او سکون نو سره د دې نه چې کسرا سره لوی لوی لښکرې وي او لوی لوی فوجونه او ډیر مالونه او دولتونه خو دنیا له امن نو ورکړي دنیا له حیا نو ورکړي په خپل د کسرا خزي بی عزت شوي او خلق را پاسېدل او د کسرا د محل مخې ته اړتال وکړو چې ته د مصدق فلسفه په موږ لاګو کړې نو په خپلو ښځو هم لاګو کړه که نه او موږ له دا نظریه راکړې د اشتراکیت نو چې زمونږ اشتراکیت منې نو د خپلو ښځو د لوڼو اشتراکیت هم ومانه که نه په هغې باندې هغوی تقریبا په یو ورځ 80,000 کسان مردار کړل په هغې کې حیا نه وه امن نو چین نو سکون نو دنیوي علوم دنیوي فلسفی هغه وی خو چین نو سکون نو آرام نو راحت نو برکت نو رحمت نو نورانیت نو دارنګه قیصر سره چې د وخت سوپر پاور حسابې ده هغه سره د مالونو کمی نو هغه سره د شرکیاتو او د بدعاتو بوجۍ ډکې وي ورهبانیة ابتدعوها قسمه قسم بدعات هغه راغستی وو شرکیات راغستی وو عیسائیت پرچار هغه خورو او عیسائیت په هغه وخت کې په عروج کې وو پطرس او پولستی هغه د عیسائیت پرچار کو شرکیات او بدعات خوریدل یو قسم علمو چې هغه خوراو سره د هغې نه په دنیا کې چین سکون آرام نوم نو په دنیا کې عاقل الناس په دنیا کې اشجع الناس په دنیا کې انتہائی عالم الناس او ډیر زیات دردیدون کې په انسانیت باندې هغه یو شخصیتو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داغه روحانیت انتہائی پاک او صفاو داغه ځواني ډیره پاک او صفاوه داغه روح شیشه صفاوه كذاك قلوب أرباب التجلى يرى في صفها الله العظيم اغسر د انسانیت احساسو د انسانیت دردو اغسر دا فکرو چې دا انسانیت د ظلم په یو کنده کې پروت دی د جهالت په یو کنده کې پروت دی انتهایی پریشانو قرآن کریم داغه د پریشانی په یو مختصر الفاظو کې داغه احساس او درد هغه ذکر کوي او الله تعالی وی ووجدک ضالا فهدى انتهایی حیران او پریشان وی چې د خلکو اصلاح څنګه کیږي د خلکو د اثرونه به د درگاهونو نه د بوتانو نه د غوخي د بوتانو نه د ګټو د بوتانو نه د دینه به څنګه راوچتیږي او الله تعالی ته به څنګه خودل کیږي د الله تعالی حرم پاک
هغه په بوتانو خلکو آباد کړی دی دیوه په طریقه ابراهیمی او په ملت ابراهیمی با په د پسې د طاهرا بیت یجارو هغه څنګه راغستل کیږي چې دا د دې بوتانو نه پاک شي تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے اگر سره یو احساسو اگر نه د غیر عبادت منه او نه د غیر حکومت منه عبادت هم د الله منه حکومت هم د الله منه خو نور خلق هغه نشو رابللی یو طرز د هدایت پاغي پسې هغه لیوالو په غره کې بناستو او دا سوچ پې کو یتحنس اللیالی ذوات العدد سرز یو شپې هغه به فکر کو علامه عینی ذکر کوي د نبی علیہ السلام تعبد او د نبی علیہ السلام عبادت د نبوت نمخ کې سو نو کانت عبادته التفکر د نبی علیہ السلام عبادت هغه د انسانیت د اصلاح فکر او د انسانیت د اصلاح احساس او درد الله تعالی دا غي درد بارک ذکر کوي یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار قریب چې دغه احساس ځان له خپل پروګرام او لایحه عمل د خلکو د اصلاح لپاره جوړ کړی وي کده ته د بره نه وحی نه وی راغلی خو وحی راغله نو نور علی نور نور علی نور هغه دننه احساس شو هغه دننه درد شو الله رب العزت هغه له هغه جهالت د تیارو د پاره یو علم ورکو هغه علم چې الله تعالی د آدم علیہ السلام سره وعده کړی و او ویلیو اما یاتینکم منی هدى فاما یاتینکم منی هدى الله تعالی آدم علیہ السلام لا یوی ولا ورکو وعلم آدم الاسماء دا آدم په سرشت کی دا آدم په طبیعت کی دا آدم په مزاج کی علم الاسماء کی خودو علم الاسماء دا پارا استاز تا حاجت نو بس علم الاسماء چرے نو دا دا انسانیو استعدادو دا دا انسانیو طبیعت او طبیعی مزاجو چه کلم دا ضرورت رازی نو علم الاسماء د دې تخم الله تعالی پر انسان کې خودل لري بل چې د ضرورت راځي نو داغه علم الاسماء چې نو هغه بخوريږي آدم علیہ السلام کې الله تعالی د علم الاسماء تخم خودلو نن چې انسان س ایجادات کوي او سلګیا دې کوسپنه په هوا کې لوزي او کوسپنه په دریابونو کې بوزي دارنگی اس طریقے سرا دا موبائلو یا نور سیزونا ایجادات چنین وغا کئی دا آغا علم الاسماء دے دا آغی شرح کیگی آغا خوریگی اللہ رب العزت دے انسان پا مزاج کی خودلیو خوچ سمر ضروریات زیادے دل نو دمر آغا علم الاسماء زیادے دل واللہ تعالی آدم علیہ السلام تفرمائلیو چی وعلم آدم الاسماء ورسره ویلیو فإما یاتینکم منی هدى فإما یاتینکم منی هدى د دې علم الاسماء د دې د چلولو د پاره با زما د طرف نه هدایت راځي دا دنیا چې دا د دې د اسماء چې دا ضروريات چې دا سہولیات چری د دې د طرفه به د دې د پاره به د دې د استعمال د پاره به زما د طرف نه علم الهدایت درځي فإما یاتینکم منی هدى نستا منصب چره نو هغه د دې چې زما درکړي صلاحیتونه ودونه یې کنه
چې زما درکړي صلاحیتونه چې ما کم استعدادات ما کم طاقتونه اسماء علم د مسمیات علم د اشیاء علم هغه ما درکړي نو دا علم الاسماء چې دی نو دا به زما په رالیږلي شوي هدایت باندې استعمالوي فإما یاتینکم مني هدی کچرته کې ته یو څیز ایجاد کی اوبه دي اوبه د چا راکړي دي خو د الله رب العزت د حکم مطابق به استعمالیږي نو د دې اوبو د استعمال لپاره به هدایت زما د طرفه درځي کاغه غوګونه سترګي ستا فطری استعدادات دي د دې استعداد د استعمال لپاره به طاقتونه چې دي هغه د طاقتونو استعمال لپاره به هدایت پمپلیټ هغه زما د طرف نه درځي اما یاتینکم مني نو دا سيزونه غر د دنیا دی اوبه د دنیا دی ونې د دنیا دی دا ارس استعمال کا د دې پټ صلاحیتونه راوباسه زما د قدرتونه ښکارا کا زما دا سيزونه چې دي کی سدي دا د خلکو تسکا ښکارا کا دا بل چا ښکارا کوله نشو نو غرونو ښکارا کوله شو نه اسمانونو ښکارا کوله شو اچام ښکارا کوله نشو حضرت انسان دا بوج برداشت کړل چې دا بزر ښکارا کوم خور سره دا ویل چې دا راښکارا کوي او د دې استعمال چې کوي نو اما یاتینکم مني یاره تاسو جوړ پوه نه شوئ دی انی جاعل فی الارض خلیفه په مطلب باندې صحیح شو که نه مطلب دا دی چې انسان په دې کائنات کې مستقل نه انسان پر کائنات په استعمال کی سپر پاور نه بلکې د د لپاره به هدایت د بر ناراضي د تابع د یو اډر دی خلیفہ د قاسان مطلب دی چې تابع دی یو اډر دی د یو اډر او د یو حکم پابند دی او حکم او اډر په کائنات کې د بل چا نشتا ان الحكم الا لله الا له الخلق والامر دا مخلوقات د الله دی نو پدې کې اډر هم د چا دی دا الله رب العزت ته الله تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سره وعده وکړه چې اما یاتینکم منی هدی اقبال ویلیو سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے ایک وہی ہے حکمراں باقی بتانے آزری یکی آوازی اللہ تعالی چلے نو آغا بادشاہ دی کردین علاوہ سوک دا بادشاہت بریتا ہوئی چوئی زسیما بادشاہ ما او زما دا حکم دا پاسا بل حکم نشتا نو دا فرعون حلالی نوسے دے حلالی دا فرعون چلے او دا نمرود حلالی نوسے دے دا غپا نقش قدم باندے روان دے قرآن کریم دا اسلام نظریہ دا انبیاء کرام نظریہ اغدا دا لا الہ الا اللہ انسان دا لا الہ الا اللہ دا جاری کولو دا منلو دا جاری کولو یو عملی نمونہ دا یو عملی نمونہ دا دا دید پارا اللہ تعالی دا آدم علیہ السلام خلقت کرو دا دید پارا اللہ تعالی دا انسانیت خلقت کرو اللہ رب العزت انسانان دا دید پارا پیدا کری دی نو پا دنیا کی دا نبی علیہ السلام پا دور کی علم الاسماء پا عروج باندیو علم الاسماء پا عروج باندیو دا غید پارا عقل انسانی بلوغ ترسیدلو بلوغ ترسیدلو عقل انسانی اگر دیر پا عروج او پا ترقی باندیو دا مصدق فلسفی وی دا معنی فلسفی وی دا افلاطون ناری وی چه نحن قوم محذبون لا نحتاج الى تهذیب قوم
آخر منگ زان لالکانیو زمنگا دی ہچا تعلیمات و تحاجت نشتره دا سی آوازونو دا سقراط او دا ارسطو فلسفیوی لوی لوی دا جالینوس حکمتونو خو اغی سرا ہدایت نو علم الاسماء دا دنیا علوم او دا دنیا سیزونا آغاو خو اغی سرا علم الہدایت نو دا غی دا وجنا دنیا کی امن نو دنیا کی چین نو دنیا کی سکون نو قرآن کریم یو لوگ کنتی مثال ویلے دے یو مثال قرآن کریم ویلے دے جمعہ رز دا صورت کہف پر لگی شعر وطو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ صحیح رکھا نا یو سڑیو اغسر علم الاسماء باغاتیو آمدنیوی تجارتونو او لوی لوی زان لے چی کمدنو دیر سو جاگیر جوڑ کرو لوی ٹیس ٹپاسیو دیر چی شان و شوکتیو لکہ دا قارون غنطا دیر شان و شوکتیو قرآن کریم داغاغا انداز ذکر کئی وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ دیر پو شان و شوکت بانی وردن نشو قرآن کریم فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ او قرآن کریم داغی ظلم یو تشریح کی رستو چاگا داوئی یا لیتنی لم اشرک شتے کہنا یا لیتنی لم اشرک اغا ظلمی شرکو خدا رکو گورا داغا شرک کم یو آیا چرتا بود پرستی اکڑیوا چرتا یو درگال تل دے تواف اکڑے چرتا دیو پیر سجدائی لگا ولی دا او چرتا دیو بود سجدائی لگا ولی دا پدی سالم رکو کی دا اشارہ نملاوی گی بلکہ دا آغا چی کم شرکو نو آغا داو چی پا مادیاتو بانی ایمانو علم الاسماء بانی سو پا مادیاتو بانی ایمانو او آغا دا خبر کڑوا چی ما اظنو ان تبید حاضی ابدا ما ظنو ان تبید حاضی ابدا زمان دے باختا دوبو سسٹم برابر دے ٹھیک دا زمان دے باختا دا سریو دا مثال سسٹم سرے برابر دے زری ادویاتو سرا دا دی پالن کی گی پا دی بانی سپرے ٹیم پا ٹیم بانی کی گی دا دی دا گلونو خیال ساتل کی گی دا چاویلی دی چه دا باغ بخراب شی ما اظنو انت بید حاضی ابدا ایو فخریو کو سینیو ڈبولا وی انا اعز من کمالا انا اکثر من کمالا و اعز نفرا ٹھیک رہے گا نا دا پا مادیاتو باندی او پا علم الاسماء باندی کاغد آغا وقت سائنسو کداغد آغی ٹکنالوجیو او کاغد آغا دا ہوائی علمو او کاغد بحری و ارضی و بری علمو پا آغی باندی اعتمادو کو سیو کو اعتمادو کو او ما ظن ساعت قائمہ دا بسنگ کی گی چا مقرر اگڑے براشی او دا دنیا بروانشی ما ظن ساعت قائمہ بالفرض والمحال کہ یو منٹ لے امانم ہوئی کہ یو منٹ لے سکم امانم نوالا ارددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا ٹھیک دا وی کچھتا بیال تلاڑ شو زبیام ہنر مندم زان لخپل کار پخپل براورولشم او ملگری تاوی وی تدلی خوار نو پاندستان خوار تدلتم خواری اول تبهم سی خواری او منگ بیام زان لچه کمدنو پروگرام براورولشو منگ سر علم شتا ٹیکنالوجی شتره انما اوتیتو علی علم عندی ما سر فن شتا ما سر مہارت شتا ما سر علم الاسماء شتا دی زج کمدنو دی دنیا پا چلولو بانی
د دې دنیا نه د فائدې اغستلو باندې د همت په غره کې ونه د نختر یم په اوج زور د اوچو کانو نه نم اخلم زه چې کمدنو یو لوی هوښیار سړی یم ډېر همتناک یم ډېر جاگیردار یم هغه بل ملګري هغه له الله د علم الاسما سره علم الهدایت ورکړو ملګری و که نه سو ملګری و هغه بل ملګري د علم الاسما په میدان کې د ماشاء الله چغه ووهله پوه نه شوئ د علم الاسما په میدان کې د ماشاء الله څه وویله چغه وویله او هغه ته یې ووایي دا دې څه خبره وکړه اکفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لگزان تو گورا نطفه گویت کی او موجود نیست نطفه گویت کی او موجود نیست بود را نابود گوید بود نیست لگزان تو خو گورا کنا تا کلا انقلاب چارا استے لکو گورا سوچو کا فکرو کا کہ سالم سائنس دانان دو دنیا راجمشی سالم علم الاسماء والا راجمشی دانشوران فلسفیان سیدی اگر راجمشی او یو ساس کے نطفہ اگو گوری پدی کرد اخکل انسانو خیم پدی کرد استرگیو خی پدی کرد اخکل پوزو خی پدی کرد خیستم مخو خی پدی کردا خیستا قد والا انسانو خی د دې نطفینا یو خیستا انسان چا جوړ کو اگر ته کزان ته سوچ کړه نو هم بډې راخوا لری دلیل درته نه پیش کوم لګ ځان ته وګورم اور ته وی ټیک تدا باغات تی داستا چسری کستال الله جاگیر در کړه مال در کړه دولت در کړه مادیات در کړه بینک بیلنس بنگلا موٹر دل سکڑی در کڑی دی خود تالد دینا نظر پکارو خالق تا لولا از دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تالا اللہ طرف تا نظر پکارو آغا ہدایت والا آغا دا ما شاء اللہ چغو والا دا نبی علیہ السلام پا دور کی مادیات پا عروج باندیو ٹھیک دا منگ تا دا نبی علیہ السلام دور دا سے پیش کولیشی لکا دا خرو دا دا تاریخ سر غداری دا دا غداری دا پا آغا وقت دا خلق دا سی وی چه سکولونو کم وی یا تاریخ دانم لکی نو آغای دا نبی علیہ السلام دا دور دا سے پیش کی دا سی چه دا دا خالص و خرو زمانه وا صرف او صرف دوم روا چې ډوډۍ په خوله خوړه غني دام په کار و چې په پوزه خوړه داسې موږ ته پیش کی چې بالکل خرو هغه ته وی الله پیغمبر راولېګو او هغه ته کتاب راولېګو پوه نه شوي نو دا قرآن چې دی ټیک ته دی خپل وخت سره ډېر زبردست کار کړی دی اوف اوی داسې پیغمبر علیہ السلام پا خپل وقت کی پا آغا جاہل قوم اللوی آغا جاہل قوم چی چاپ آغی بانی حکومت کولو آغی سو حکومت تا چاپ آغی پری خودل سو حکومت تا سا ادا سی وارا خلق نو چی آغی دا سر دا پاس سر منو ذکر خو اللہ دا سالمی دنیا دا مقابلی دا پارا تیارول آغی دا خپل سر دا پاس سر نمانو دا دی وجنا اللہ رب العزت وی چی پا دی کی دا حریت ماده دا نو دا دا دنیا دا اصلاح دا پارا غورا کون ان اللہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ کی ذکر کی ان اللہ ارادہ اصلاح العالم بی اصلاح العرب اللہ رب العزت دا دنیا دا سمولو ارادہ پا اصلاح دا عربو باندے اکڑا پا عربو باندے اللہ تعالی دا غی اصلاح کول اغختل نو عرب اغا منگ تا دا سی خود لکی گی رونو آغای پا اخلاقی اعتبار چه دا آغای انسانی کم اخلاقو پا دنیا کے دا آغای نظیر نو پائی کی چه کمی خوبای وی اپا بل چاکے نوی سرد دینا قرآن دا خی چه عقل انسانی کافی دا ہدایت دا پارا نوی
گینی پا عقل پہ اعتبار سرا دا غی دا قرآن ابو جہل تا اغی ابو الحکم وی دا قرآن ابو جہل او دا اسلام ابو جہل تا اغی ابو الحکم وی اغا دیرو خیارانو پخپلا کی خو اغی سر علم الہدایت نو دنیا پہ اعتبار سر کانو مستبصرین دا دنیا دا آبادی پہ لحاظ سر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا خو اغی سر علم الہدایت نو آغا وعدا چا اللہ دا آدم علیہ السلام سر کڑی وا چا سر کڑی وا آدم علیہ السلام سر کڑی وا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي دا دی دنیا دے استعمال لپارا دا دی دنیا دا آبادائی دا پارا دا دی دنیا دے اصلاح دا پارا با زمان دا طرف نا ہدایات رازی جو ادارہ بھی گنا داغی سوی دا چلولو سوی ہدایت بھی گنا بھی سکول دفتر بھی داغی دا چلولو سے ہدایات بھی نو خلق لکلی امید آزائے وی ہدایات کا خاص خیال رکھیے اسپتال کیم لکلی وی ہدایات اور اصول کا خیال رکھیے دا دنیا دا اللہ جوڑا دا اللہ دا دے خدایا تیری نہیں میری نہیں دا اللہ دا اسمکا او ماو تا دا دید چلولو دا پاریو دا دید آبادولو دا پاریو دا غید آبادی او دا غید اصلاح اصول اگر بسوک را لیگی اللہ را لیگی آغا ہدایات دا آدم علیہ السلام نے لگ لگ شروع شو پیغمبرانو لبا دا آغا ہدایاتو نے لگ لگ دا وقت مناسب ورکول شو دا وقت مناسب دائمی قوانین لانو ورکول بل دا آغا وقت مناسب با لگ لگ قوانین سکول ورکول چه کله د انسانیت بلوغ شو او کله انسانی عروج تا ورسید او عقل انسانی او کمال تا ورسید او د الله رب العزت د ازلی ابدی قانون جوگا شو د الله رب العزت د ازلی قانون د ابدی او دائمی سرمدی قانون دا غیر د برداشت کولو شو جوگا شو لائق شو چه دے اس دا انسان دا برداشت کولے شی ارچا نشو برداشت کولے ارچا نشو برداشت کولے نیشو برداشت کولے پا انسانانو کی دا طولو نا مضبوط انسان دا طولو نا طاقتور انسان اغاو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دا غزرتا قرآن کریم متوجی کی گی او جبریل راڑی علا قلبک پسربانی راوڑی نو عائشہ بی بی وی چه پتون زما پتون بسم چقیدو اثر بے دمر درون شو او اوخبا اغیب نبی علیہ السلام بیا نشو برداشت کولے دو اوخی نبا خوالی روانی شوی او چه کل لنبی حالات رالل لنبی حالات لنبی وحی رالا نو خشیتو علی نفسی نبی علیہ السلام وی زپسانو یاریدم چه دا چه چل کی گیرا سرا او دا زملونی دا دسرونی آواز لگئی نبی علیہ السلام بارکی قرآن کریم وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا کدا قرآن ڈائریکٹ پا غربان دی راتلے نو آغا دڑی وڑی شوے وے خود نبی علیہ السلام زڑ چے دے نو آغا دا غرن مضبوط تے دا غرن سدے مضبوط تے او اغید اللہ تعالی کتاب چے دے نو آغا برداشت کو لرأیتو خاشعا متصدعا اقبال لگا مبالغہ کئی سرد مبالغین اقبال ویم وی موسیٰ زیو شرفت بیک جلوی صفات موسیٰ زیو شرفت بیک جلوی صفات تو عین ذات میں نگری و تبسمی موسیٰ زیو شرفت بیک جلوی صفات
چې کله د الله د نور تجلا غر ته وشوه نو غر څه شو دړې وړې شو او موسی علیه السلام بېهوش شو د الله د کلام د ذات سره د نبی علیه السلام تعلق دی او نبی علیه السلام مسکی دی نبی علیه السلام مسکی دی دا قرآن کریم ذکر کوي هغه ته ولنی وحی متوجه شوه هغه ولنی وحی سوه هغه د علم رشته وه د اسم سره د علم رشته وه د چا سره د اسم سره وی اقرا باسم ربک الذی خلق نن خلقو اقرا ویل دی خو بسمی نه ویو ویرا په علم آبادی دا علم روشنی ہے او علم چې کمدنو دا ضروری چیز دی او په سکول باندې ولیکي په کالج باندې ولیکي العلم فریضة على كل مسلم ربي زدني علما هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دا واز لګي خواغه علم یې ونه پیژاندو علم ونه پیژاندو علم قرآن کریم وای چې د دنیا آبادی په علم باندې دا زکړو بیٹ کې د علم راغله ده اقرا علم ده لولا اوس دا کوا لومبه ټکه د علم راغه خو بسمی جاری مجرور بچا پورې تاړي اقرا بسم ربک الذی خلق چې کم علم سره اسم نوی په کم علم کې معرفت الہی نوی کم علم کې هدایت الہی نوی هغه علم بعد دنیا د بربادۍ ذریعہ وی د دنیا د آبادۍ ذریعہ وا اگر دنیا لا آبادی نشی ورکوله مولانا رومی خو ماو تا توم جذب کیگی و غصه کیگی اخو ماو تا توم وی در صرف کردی عمر عزیز را در نحو محو گشتی نشناختی خدای را اخوی چستا صرف او نحو د معرفتی الہین خالدین و دابیات معلومات تی دابیا علم د اسم و سرا نشته ده آغا علم ده چه اغی سر سوی اغی سر اسم وی زکا نبی علیہ السلام تاولن وحی رالا چی اقرا بسم ربک اللذی خلق پنوم دا اللہ الولا یعنی دی علم تعلق دا چا سر جوڑ کا دا اللہ سر جوڑ کا دا رجلی کاف صحیح دا گیا اصحاب کاف هم د خدای بندگانو په اسماء والتا आवाज پورته کړو اس قامو فقالوا ربنا رب السماوات اغیم دغه आवाज پورته کړل او هغه بل کاکا موحد کاکا هغه هم چې کمندنو هغه خپل ملګری ته आवाज پورته کړل د ماشا الله د ماشا الله نن چې په دنیا کې علم الاسماء هغه په عروج باندې دي خو موحد لپاره دي چې هغه به کې د ماشاء الله आवाज لګي اب کې د ماشاء الله आवाज لګي او د الله رب العزت د کتاب سره مربوط کی هغه سکولی ځوانان کالجی ځوانان چې هغه چې کمندونو لګیا دي کالج د کوي سکولز د کوي کدا هغه تعلق د قران سره رانغه د علم الهدایت سره تعلق ران نغه نو آغا بیا دا آغا کاپ والا کاکا پشانتی وهو ظالم لنفسه وهو ظالم لنفسه نن د یورپ په ایوانونو کې او نن د یورپ مقلدینو لا اغیل موحد د ماشاء الله بکار دی آغا موحد د ماشاء الله آغا په مدارسو کې تیاریږي آغا نور هدایت اغا پا مدارس و جماعتونو کی تیاریگی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسمه دا اللہ رب العزت جماعتنا دا اللہ رب العزت دین زایونا فی بیوت اذن اللہ
دا الله رب العزت د کورونو په باره کې الله یو حکم کړی دی ان ترفع شیوخ کرام نستی معنی بے ادبی ده خو زه اشاره کوم ان ترفع یو مطلب مفسرین دا ذکر کوي چې ان ترفع ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی او فرمایل چې دی یو معنا دام دا چې ان ترفع ان تبنا چې دا دی خسته طریقې سره آباد کړی شي هغه و فرمایل وای کمال الله وسرا کی نو سبب جمعات کی جمعات چې ده دا به د محلي کې د ټولو کورونو نه خایسته جوړو چې د ټولو کورونو نه د جمعات چې ده نو داسې وي خیسته وي دا به خیسته وي ان ترفع چې جمعاتونه چې ده نو دا دی آباد کړی شي انما یامر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر جمعات او مدرسه جوړول دا د مؤمن شایع نشان دی د مؤمن شایع نشان دی د مؤمن چې هغه کار دا دی چې هغه به جمعات آبادی بربادی به دا نه چې خپل روزي چې دا هغه د جمعات پروانه ولو او د مدرسې په شاړولو کې وګرځي ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی سړی له تیشه ورکړه چې خشاک راوړه سراوړه خشاک راوړه نو هغه لړ د جمعات دیواله ونوړو او جمعات کې بین شنو هغه وړو هغه سکو وړو نو هغه ته وی کسو ته وی من بتوت شدادم کې هزم شکن من بتوت شدادم کې هزم شکن یہ نو گفت میں کی دیوار مسجد بکن ما خطالتی شایدی لدر کڑیوا چتو ورش خشاک راوڑا ما خود جمعات دروانه ولو نو ویلیم خپل روزی او خپل ډوډۍ دا به عبادت خانو پروانو لکه نه لګای دا بنوای چې په دغه زمای کې زما روزی ده چې جمعات روان کم مدرسه روانه کم نه دا د ابراهه دی کار دی چا کار دی دا ابراهه دی کار دی جمعات آبادول چې دی دا د چا کار دی دا د مسلمان کار دی مسلمان کار دی چې جمعات آباد کی او د جمعات تعمیرو کی ان ترفع آبادی به کې بنا آبادوي خدای بندگانو دا جمعات آبادول غواړي اذن الله ان ترفع الله حکم کړی چې دا ځای د سکړی شي آباد الله رب العزت وی چې آباد دکړی شي هر یو سړی خپل کور له زور ورکوي جمعات غنی دی جمعات څه شی دی غنی دی جمعات غنی دی پس غنی دی خو په دې غنی دی چې مسلمانان غنیان دي کنه مسلمانان به جمعات په ټوله کسه جوړي کور سړی आवाज جوړي نو ګرانه دا وتا او جمعات په ټوله کسه جوړي نو څه دا وتا دویم الله تعالی ان تو بنا ان ترفع ان تعظم وتمجد چې جمعتونو به تعظیم کول شي د جمعتونو به خیال ساتل کیږي او د جمعتونو خیال ساتل دادي چې ای ويذكر فی حسمه چې بدی کې بعد الله رب العزت نوم یادول شي ويذكر فی حسمه بدی کې با صرف د الله رب العزت نوم یادول شي دي صرف دې کې باندې پوښوي کنه پر صرف دې کې پوښوي ايذكر فی حسمه ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد جمعات کې بده یا الله چې غوي دی یا رسول الله چې غوا یا لکه چې یا رسول الله چې غوا کې حرام ده نو د یا اکثریت چې غوا کې څنګه جایز الله دې خوشاله کړ چې یا رسول الله چې غوا کې حرام ده نو اکثریت طرف ته به کولې ولا دعوت ورکړي د جمهوریت لپاره ولې جمعات استعماله دا الله جمعات دا الله رب العزت جمعات د پیغمبر ناس دا وای چې زه په منبر رسول سیما ناس تیما نو په منبر رسول باندې ولې خلک چې کمندنو غلطو سيزونو ته او غلطو نظریاتو ته مغرب طرف ته خلک راکاږي خلک چا طرف ته راکاږي
اللہ طرف تراکاگا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ پدی کے بعد صرف ابن عباس رضی اللہ تعالی ترجمہ پدی سے ذکر کولا وَأَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اے وَأَن يُتْلَى فِيهَا كِتَابُهُ اسم پمانا د کتاب باندے ان یتلا فیہا کتابہو چھ دا اللہ کور چھ دے دا اللہ جماعت چھ دے نو دا اللہ پا کتاب باندے آباد کڑیشی چا پا کتاب ہم دا اللہ پا کتاب باندے پا جماعت کی دے دا قرآن کریم درسوی چا درسوی دا قرآن کریم درسی پا جماعت کی دے دا اللہ رب العزت کتاب بیان شی نو دیوالونو تک انسانانو تا کینی بہتا سوکو آجزان طالبان رونو دا دیر زیادہ دا افسوس خبر دا دیر دا افسوس خبر دا چھ منگ سرا پا 24 گھنٹے کی دا اللہ رب العزت دا کتاب دا زدکل ٹیم نشتا حالانکہ اما یاتینکم منی ہدن دا زمان دا طرف دا پارا دا جون ہدایت راغل دے بغیر دا قرآن نا انسان نا دے بغیر دا قرآن نا انسان نا دنیا بادا ولشی او آخرت خو پریدا او خود سر نشی که او منگا طول کارو نکو سکول دا پارا ٹیم شتا مارکت دا پارا ٹیم شتا او کچھتا یو شپاڑا سم پاستا ہوئی چی یو صورت ترجمہ دے چرتا کردی دا ویرا جی منگ تا ٹائم ندے میراوش ٹائم ندے میراوش دا تنز دا پارا ہوئی دا سمنوی معذور زان نگنی چگیری زیر دا سے گیری ماو معذور یما معذور نگنی لکه مطلب دارج دا ستاسو دا خوشاتارو گنتی دا اوزگار خیلو گنتی چه بیکوٹ خلقی اغی دا دنیا دا ترقی نسنوی خبر نوی آغی خلقو چه کم دنو دا کار دے منگ تو دا دی ٹائم ملاوگی چه منگ نچنو سرکینو قرآن دیوال دی ٹائم منگ سر چرتا دے یہ رجی پا خدای دیر خولی خبری کوئی خو منگ سر چی بلکل دس ٹائم نشتے او منگا جوان دیر بیزا دے جی زمان دیر جوان بیزا دے جی بیزا دے زمان جوان جی دیر بیزا جوان دے بیزی دے کہ بیزا دے آو جی دا جی کم دنو یرا منگ تا مصروفیات تی دا قرآن نا اہم مصروفیت بلشتا دے دا قرآن ایک لکداد طلبائی کرام شیوخ عظام مدارسو کے ناس تی او اگر طول رز دا قرآن کریم درس کی اللہ دے عمرونو صحتونو کی برکتونو غرزائی لیکن دا اوزگار خیل لی ہاں دا تا اوزگار خیل خکاری یہ منگ تا ٹائم ندے ملاو شوے رونو قرآن مجید کی دی خان چه وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ او وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ دا دی قرآن بارا کی با اللہ تپوس کی یرا دا طلبائی کرام ہم پنج پیریانا جزان نکو دائی دی آگئی قرآن مجید روالی نورو تا خو ٹیم نمیلاوی گی زکا آگئی دیر اگدوگ دو سوچو نلری دیر لوئی لوئی سوچو نلری آگئی جے کمدنو قرآن تا چتا اوزگاری گی قرآن تا نو اوزگاری گی دا جزان کا اللہ تینا تپوسو کی چه زمان کتاب در غلو تا چه چل کرو دیو توی جی ما خور پورے ڈڑے مخلیوی ناستو ما زان بس ناستو ما اللہ رب العزت توی قرآن مجید تسوما ناستم زدا کولو کوشش میکو دا خورولو کوشش میکو دا عملو کوشش میکو پارسے کی میں خدای کمے دے زدا کولو کی کمے دے خودلو کی کمے دے عمل کی سرے کمے دے ورجختو ما کی دیشی چی پدی مین اللہ سے کی معاف کی پدی مین اللہ معاف کی خوچیو سائنس استاستا ہوئی فیزکس استاستا کیمسٹری استاستا میتس استاستا چتا دا الجبری غس خاص سوالونا حل کول دا کمیسٹری غس خاص فارمولی تا حل کولی زمان دا کتاب یا وقت فارمولا دے چتا حل کردی دا یو آیات تیز دا کردی رونو سا جواب بورکو دا بونیریانو خبرا وی لالا یو کنیو دا گنانگار یو کنیو گنانگار یو واللہ کا جواب ورکو دے پس سزان خلاص کی چواتاوائی اللہ لبا جواب وا چپ شا اللہ لسوک جوابونو ورکی لکه پا دی ٹک تا زب پڑ شما
او تو په دې الله پړ کی هغه جواب تیار کا هغه جواب ته سوچ کا چې سبا په قبر او په حشر کې د کامیابی سبب ګرځي د کامیابی سبب ګرځي رونو په دې نخلاصيګو دا مدارس او جماعتونه ظاهرا او باطنا ابادل غواړي بغیر د علم نه زمونږ نه دنیا سميږي نو آخرت سميږي قرآن طرف ته توجه پکار دا عوام ولا نارینه ولا او زنانه ولا قرآن کریم ته توجه پکار دا داس د کول پکار دي د دې مراکز آبادول پکار دي الله دې موږ ټول له صحیح عمل کولو توفیق راکړي تیب سے بدعا کی خبرې